السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. عزتمندو، د اختر په دویمه ورځ باندې چرسده پړانګو کې یو ډېره زیاته افسوسناکه دردېدلې واقعه رامنځته شوې وه چې بدبخته پلار خپله د 4 کالو مریم ماشومه ډېره په بېدردۍ سره قتل کړله. بیا هغه بدبخته پلار پولیسو ګرفتار کړو او جیل ته ور واچولو. هغه بدبخته پلار په جیل کې دا بیان ورکړو چې زما لور ډېره زیاته بیمار وه، په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې او ما سره دومره پیسې نه وې، نو ځکه مې حلاله کړله او هغه مې قتل کړه. دغه بدبخته پلار داسې نور څه ویلي دي. راځئ مینوالو، تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نه وي، مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټالی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، دا واقعه په چرسده پړانګو کې رامنځته شوه چې د اختر په دویمه ورځ باندې بدبخته پلار خپله د 4 کالو مریم ماشومه حلاله کړله او ډېره په بېدردۍ سره یې قتل کړه چې بیا د هغې لاش په پټو کې وغورځولو. عزتمندو، هغه بدبخته پلار په سوشل میډیا باندې داسې اکټینګ کولو چې هغه ډېره په سرو سترګو باندې ژړل او دی ویل چې زما د لور قاتل دې زر تر زره ګرفتار شي او جیل ته دې واچولی شي. نو هغه بدبخته پلار بیا قاتل وختلو او پولیسو ګرفتار کړو، جیل ته ور واچولو. په جیل کې د دغه بدبخته پلار دا بیان کړی دی چې زما لور ډېره زیاته بیماره وه، هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې او ما سره هغومره پیسې نه وې، نو ځکه مې خپله لور حلاله کړله او قتل مې کړله. او بل یې دا ویلي دي چې دا په ناجایزه تعلقات باندې پیدا شوې ده. د واده نه مخکې زما خپلې ښځې سره ناجایزه تعلقات وو او د حساب له دغه ناجایزه تعلقات باندې زما لور پیدا شوله او په کلي کې ما له خلکو ډېر زیات پیغورونه راکول. ما باندې هغه پیغورونه ډېر زیات بد لګېدل، نو ځکه مې خپله لور نشه کړه او بیا مې حلاله کړله. اوس هغه بدبخته پلار په خپلو کړو باندې ډېر پښیمانه دی او دا وایي چې ما نه ډېر زیات غټ ظلم شوی دی. ماله چې تاسو کومه سزا راکوئ هغه ماته منظور ده. دا بدبخته پلار دې سریعان پانسي کړلی شي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.